أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة اول سپارہ د سورة بقری ولسم نمبر آیت. ما قبل آیتونو مبارکو کې د منافقینو بد خصلتونه ذکر شو چې دا منافقین دومره بیکاره خصلتونو والا او بیکاره صفتونو والا خلق دي. اوس دی آینده سلورو آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د دغه منافقینو دو مثالونه بیانوي او دو مثالونه الله جل جلاله د دې منافقینو ځکه بیانوي چې د منافقینو دوه ډلې وي. یوه ډله هغه چې په کفر کې انتهایی پخته وه، سخت کافرانو په زړه کې، او دا کفر په ایمان نه بدلولو، صرف دنیاوی اغراض او مصلحت د وجې نه بچ دی ایمان مؤمنانو سره ایماندارو سره بچ دی اسې به په خوله باندې ایمان ظاهرولو، په بدن باندې به د اسلام هغه آثار ظاهرول، خو نور په کفر کې پاخه کافرانو. نو یو د هغې دپاره چې دا سره ایمان نه راوړي، دا ایمانداره نشي کېدی او نه ایمان دی راوړي. دویم هغه قسم ته منافقانو چې هغې چې کله د ایمان او د اسلام هغه نورانیت به ورته اوپړه کېدو او د اسلام حقانیت به ورته ښکاره شو، نو زړه به یې وشو چېرې ایمان راوړي، خو چې کله به په اسلام کې هغه سختۍ ولیدي او دغسې خپل دنیاوي اغراض به په کفر کې ولیدل، نو بیا به دې طرف ته زړه کېدو چې یاره بس په کفر باندې پاتې شي. مطلب دا چې د ایمان او د کفر په مابین کې متردد او حیران و، ګډوډ و. هغه طرف ته هم زړه کېدو چې اسلام قبول کی، چې د اسلام حقانیت ته به وکتل، او دې طرف ته به هم بیا اسلام ته زړه نه کېدو، کفر کې به پاتې کېدو ته زړه کېدو چې کله به کفر کې خپل اغراض دنیاوي ولیدل. د دغې وجې نه الله جل جلاله په آیت مبارکه کې وفرمایل مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، یعنی دی مذبذبین دی، متحیرین دی، حیران دی، نه د دغې ډلې دی او نه د دې بلې ډلې دی. نو الله جل جلاله د دغې دوو ډلو منافقانو ذکر فرمایي په دغې څلورو آیتونو مبارکو کې، او د دې دپاره یو دوه مثالونه ذکر کوي. مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذي په شان د هغه کس دی استوقد نارن چې بل کړي هوره، په شان د هغه کس دی چې یو کس دی هغه هور بل کی، او چې کله دا هور د چاپیره علاقه روښانه کی، نو الله رب العزت چې دی د هغه رڼا ختمه کی، هغه هور مړ کی، او دی په تیاره کې پاتې شي، بیا اسم نه ویني. نو دا هغه د پخو کافرانو چې هغه دنیاوي اغراضو دپاره خو چې دی اسې منافقانه توګه باندې چې دی اسلام قبول کی، خو په زړه کې چې دی سره ایمان طرف ته او اسلام طرف ته اړو رغبت نه لري. الله رب العزت فرمایي چې دا د هغه کس په مثال دی چې دته هور بل شي او بیا مړ شي او د باندې مکمل تیاره شي. فلما هر کله اضاءت چې روښانه شي ما حوله چاپیره د هغه، ذهب الله ختمه کړي الله پاک بوتللو کې الله رب العزت بنورهم پر رڼا د هغه باندې، وترکهم او پرېږدي هغه لره
فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هغه لیدل نه کوي. الله رب العزت چې دی په داسې تیارو کې پریدي چې ایس نه ویني. دا وجه څه ده؟ الله رب العزت فرمایي صم کاڼه دي. دا پاخه کافران چې په منافقانه توګه باندې ایمان راوړي دا کاڼه دي. د حق د اورېدلو نه ځان په زور باندې کون کړی دی. حق نه اوري نو الله جل جلاله په مهر وهلی چې بس دی به بیخي اوس حق اړو اوري نه. بکمن ګونګیان دي حق نشي ویلی. ځان لغه قوت گویاهی داسې خرابه کړې ده چې بس حق وینا اړو کولی نشي. عمیون ړاندې دي د حق نه. فهم لا یرجعون پس دی رجوع نه کوي. دی رجوع کوونکي نه دي. اوس الله جل جلاله دغه بل مثال د هغې منافقانو په بابت کې بیانوي چې هغې کله خو زړه کېږي او کله نه کېږي ایمان ته زړه. کله ایمان ته زړه شي چې ایمان ته به راشم، خو چې کله په اسلام کې تکلیفونه او پریشانۍ ویني نو په منډه باندې واپس چې دی رستو شي. او کصیبین یا مثال د دې منافقانو کصیبین په شان د باران د غټ ساس کې دی من السمائی چې وي د اسمان نه فيه پاغي کې وي ظلماتن تیاری ورعد او غلزارې و برق او برېښنا. برېښنا غ تندرونه سره پړکارې چې وي هغې ته برېښنا وي، برق ورته ویل کېږي. څنګه چې دا دغه کس چې کوم د باران له وجې نه باران خو غواړي چې یاره باران وشي، باران فایده ده، خو د ګړزارې د وجې نه او د یرې د وجې نه او د مرګ د وجې نه چې دی په غوږونو کې ګوتې ږدي چې دا تندرونه زما د غوږونو د پردې ونشلي او دا پړکارې زما د سترګې خرابې نه کړي، نظر رالی او نسي. نو دغې څیزونو نه په یره کې وي او باران غواړي. نو دقسې دا منافقم اسلام کې چې کله دا مال غنیمت ګوري او دقسې چې دی نورې فایدې ګوري نو دې طرف ته زړه کېږي چې یاره زه اسلام ته راشم. دا مال غنیمتونه او دغسې نور فواید په مثال د باران دي چې وریږي. او دا جهادونه او کله تکلیف راتلل، کله مصیبت راتلل، کله په جهاد کې چې دی زخمی کېدل، کله مړ کېدل، دا په شان د تندرونو او د برېښنا دي. نو چې کله دغه جهادونو او تکلیفونو ته وګوري نو دا بیا زر زر غوږونو کې ګوتې ورکړي او ځان چې دی رستو کړي چې یاره بس نه ورځم. نو الله جل جلاله د هغې کس سره چې دی مشابه کوو. که صیبین یا په شان د باران د غټ ساس کې من السمای چې وي د اسمان نه فی په هغې کې وي ظلماتن تیارې ورعدن او ګړزارې و برقن او برېښنا یجعلونه ګرځوي اصابعهم د ګوتو سرونه خپل فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق لوجې د ګړزارې نه حذر الموت لوجې د یرې د مرګ نه. والله الله جل جلاله محیط احاطه کوونکی دی یعنی راګیرونکی دی بالکافرین په کافرانو باندې. الله جل جلاله د کافرانو اعمال هغې لره چې دی احاطه کوونکی دی. الله رب العزت چې دی راګیرونکی دی د دې اعمال لره. هر څه الله رب العزت چې دی محفوظ کړي دي او هر څه الله جل جلاله ویني او ګوري. یکاد البرق قریبه دا برېښنا یخطفو چې یو بسي ابصارهم نظرونه دي کلما هر کله اضاء لهم چې روښانه شي دوی ته مشو فيه دی تک کوي په هغې کې. یعنې دا منافقان چې کله دوی ته په اسلام کې فایدې ښکاره شي نو دی هغې ته ورتګ کوي او کله چې ورته تکلیفونه ښکاره شي نو بیا فوراً ودرېږي. و اذا ازلم علیهم او کله چې تیاره شي علیهم په دی باندې قامو نو دی ودرېږي. ولو شاء الله که چېرته غوښتلی وی الله جل جلاله لذهبا نو بوتلل به یې کړی وی بسمعهم غوږونه د دوی لذهبا نو ختم کړی به وی بسمعهم غوږونه د هغې و ابصارهم او سترګې د هغې. الله جل جلاله که چېرته غوښتلی وی نو د دوی نه به یې د قوت سماعي او قوت
بصارت دا به ولا مخکنه ختم کړي. ان الله یقینا الله جل جلاله علی کل شیء قدیر، په هر یو سیز باندې قدرت لرونکی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.